جی اسماعیل شاه خان تاسو نوم دی ها پلار نوم دی د کوم دی ها کوم دی امانګل ستا عمر د سبق وینا دی او کنه ته د خلکو شیشې به صفا کوې ته دلته چا راوستې دله بیا نه دلته راوستې چا یې ته به سبق وې نو ته به څه سبق وایې چې ته اوس نه دغه ځای کې سوالونه دغه نه کارونه کوې بیا به نه کوې ته ولې دلته راغلې څومره کسان دي تاسو بچې څومره کسان دي انور څه شو انور څه شو کوم دی دی دا دی یو دا دی دا مونږ څوک چې ولاړ دي ها نور دا نه اډکې و تاسې نور څه شو اسماعیل شاه خان څه به وایي دا ماشومان واړه تقریبا د دوی عمر به څومره دوی ولاړ دي عمر ټوټل اوته نهه کاله دی دا دلته لس دولس نور واړه دي د دوی د عمر د سبق ویل دی د عمر د دوی د ښه تربیت دی اوس د دوی دا غلط تربیت وشي نو بعد کې دا اوس وګوره هغه وړه ماشوم عمره دا اوس وړه ماشومه دی دې پسې نور خلک دي چې دا خلک دوی دا خلک اوس د دوی په سوال باندې बच्चे सानुम सरे सानुम नाम क्या है नाम क्या है किधर के रहने वाले हो सो इसमें शाह खंडा वाला माशूम ये कराची से इधर आई है मामा ये देखो किसने लाए आपको हाँ बेटा आप इस तरह करें आप सबक पढ़ें आप कोई तालीम करें ये काम मत करें ऐसे तो आपकी अभी सी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी आपकी क्या एज है आप अभी से ये इस पर लगे हुए हैं अभी इन लोगों को इनके पीछे और लोग हैं जो कि इधर सेट पर चुके होते हैं छोटे छोटे बच्चों को लाकर इधर जिस पर शीशे साफ करना किसी सवाल कराना अभी से इनकी तरबियत गलत हो रही है तो इनके जो बड़े हैं अभी उनको मैं अरेस्ट ये फरा वाला ये देखो सानुम सरे हाँ دا څه کې په مین روډ ولاړې ګوره د اس پي صاحب راغلی روډ صفاکې ورته دی کې ګاډو ته ودرېږي شي ول صفاکې ها دا بوزه دی ولات کې وجه دا ټول راوستي دي دلته څو غټ نور دي دا ټول دا واړه دی راولي او په غلطو چارو راړي کدا واړه دلته دا واړه ځان سره بوزه د پلار رو واړه د مشران رو واړه او وی تو وایا چې دا په دې سبق وي په دې تربيت وکړي ښه تربيت وکړي دا چې اوس د مستقبل به دوی تباه شي بیا دا بوزه دا ټول دا ورسوه اسماعیل شاه خان دا کمپین چې کوم دی دا به ستاسو جاري وي بالکل ان شاء الله زما خواهش دا دی چې د دې ورسازو روانم مشران چې هغوی سره زه خبره وکړم چې آیا دا ماشومان تاسو اوس هم غرقوئ بچي مستقبل به څه ښه شي چې هغه اوس دلته په سوال باندې راواړئ هغه اوس دلته دا سوال دی دا په کار دی په جي سبق وي دا به سبا غټ شي دی به چرس کوي دی به نشې کوي دی به تماشې کوي دی به هر لوبه کوي دی به اخره کې د معاشرې لپاره یو ناسور جوړ شي وجه څه ده چې د دې تربیت غلط وشو په لحاظه زه ورسازو راغواړم او پلارې دا تاسو له چې لوبې کې غړي تاسو په خپله مزدوري وکړئ په دې بچو باندې ولګوئ سبق به ووایئ چې د دې مستقبل ښه شي السلام علیکم زه شادي دی وخت په شکر چوک کې عوامو ډیر بې اندازې شکایت پولیس ته کمپلین کړو دې کې واړه ماشومان تقریبا 10 کاله او 12 کاله عمر یو ای باندې ګاډ د شي صفا کولې یو چا په وخت نه ګرولو او چې کله نه ډي اس پي اسماعیل شاه خان او سچو نگار خان راغو عوامي شکایت مخې ته کو او شوبره چوک روا دوا لپاره ساتلو لپاره چې خلکو تکلیف نه ملاويږي هغه کمپین نن جاری کوي کې تقریبا 300 ماشومان گرفتار کو ای په پریدي بیا خو هغې نه به دا تپوس کې چې کم دی لارې څه کار کوي د عمر د تعلیم دی سبا خدا نه خاص اسې دی چې دې کې داسې نن سبا ماشومان ریبي کې نور څه دا غوښ نه په پولیس مواري نو په دې وجه اسماعیل شاه خان کمپین چالو کو او دا کمپین به څو ورځې جاري ان شاء الله دا بازار غون صفا کومه
او د دوی ورسا زه راغواړم د ده پلاره د ده مور د ده چې تروي چې ماما وي هر څوک چې وي دا راغواړم او هغه پابند کومه چې آینده به دا واړه دلته نه راپرېږدي او په دوی به سبق وایي او که چېرې داسې غریبان یې انشاءالله د یو ماشوم نیم تربیت الله پاک دونه وسایل راکړي دي یو ماشوم به په خپله هم سپورټ کولی شم راشه تعلیم سره ته کوم ځای ته خو بچې وړوکې چې ته موږ لیکلي دي او دا شی به یې صفا کړي ته نور څه کار نه کوې تعلیم دې کړی څومره تعلیم دې کړی اوس سبق وې نور څه کار نه کوې دا ډېر سبق دی لارې څه کار کوي څه وایي دا همدغه ګوره دا چې څنګه تاسو وپېژندو چې دا دی به سبا څه دی به سبا په نشه راوړي دی به سبا نوره ګندګي شروع کړي بالکل دا بوزمه د دې عمر زیات دی د باندې پرچه کوم د دې مشران به تاسو سره راولئ بالکل مشرانو به زه سوال جواب کوم مشران ولا راغواړم کسی جو سے پاو سے پیغام بالکل بس مشر چې کومه خبره وکړي او دا اصل کې چې دا کوم دی چې خلک دي دا د لیټ خبره پورې د شپې پورې په دې ټولو کې یو ډول دی نه او د ډېر ورځې نه چې ویل چې به د دې خلاف اپریشن کوو او چې دا کوم بالغان دي په دې کې نو د دې خلاف قانوني کاروایي وکړو چې کوم ماشومان دي د دې ورثه د دې والدین راوړو او هغه یې په لاره باندې دلته یو ویډیو ګیم څه پیغام ورکول غواړئ اسماعیل شاه خان خصوصي د عوامو ته دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو د دوی حوصله افزایي مه کوئ وجه دا ده چې تاسو دوی له پیسې ورکړئ تاسو پیړو پوټ شي د هغه پیسو نه د غلطې پیدا والي لہذا عوام دې هم دا انکریج کړي چې دغسې د دوی حوصله افزایي دې نه کېږي بالکل ګاډي شیشې که صفایي نه کړي چې نه پرېږدي وجه دا ده چې د دوی ته عمر چې کوم دی د دې شیشو صفا کولو لپاره نه دی د دوی عمر دغسې لکه کوم دا ورکوټی ماشوم ولاړ دی بس ورته سکول نه راغلی دغسې مونږ دا خواهش دی چې دا ماشومان ولالي هم سکول ته لاړ شي او د دوی یو ښه مستقبل جوړ شي ډېره مهرباني دی